ګرانو کتونکو سلامونه، امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. ګرانو کتونکو چونکې مونږ خو د روژې نه 2 ورځې مخکې نه شروع کړې ده، الحمدلله تر نن ورځې پورې د خپل وس مطابق دغه خلکو سره مدد جاري ساتلی، چونکې ګراني ډیره زیاته ده، انتها ته رسېدلې ده. زمونږ یو ویډیو د خلکو د نظره تېره شوله او مونږ چې دا کومو خلکو له روجې ورکوو نو دا دریم سټیپ کې راشي. د دې نه مخکې 2 سټیپو چلیږي، دریم سټیپ کې راشي نو ورسره وچه سودا هم ورکو او چاول هم ورکو. یو 2.5 منټه ویډیو ده چې هغې کې مونږ د زنانو نه پوښتنه کړې ده چې یاره دې روجو له د څومره لرې ځایونو نه خلک راځي، خپلې کریم لګوي او د دې حکمرانانو په مخ هم څپېړه ده چې خلک دومره وږي شوي دي چې هغې پسې مزل کوي. او صرف په دغه یو ویډیو کې پوښتنه په دې کړې وه چې دوی له موږ اوچ خوراک نو ورکړی، یعنی کله روجې ورکو، کله دال ورکو، کله لوبیا ورکو او کله چې کوم دی نو غوړي ورکو. په دغه ورځ دې خلکو صرف چاول وړی وې او په لومبني ځل داسې راځي، دا نه چې روزانه راځي، خو ډېر د لرې ځایونو نه دې له راځي. هغه ویډیو یو نظره تېره شوله او زمونږ یو ډېر وړوکی پیج چې ټول ټال پې 800-900 لایک دي، چونکې پیجونه څه بند شوي دي او څه د ویډیو خلکو ته ځي نه، خو په دغه هم خوشحال یو چې زه دا یو ویډیو د خلکو د نظره تېره شوله. نور دې خلکو سره موږ بلد شوي، دوی دې په یو کې هم نه پرېږدي، کنځلې کوي، ردې بدې وایي. د دې خلکو تربیت داسې شوی دی، دوی د چې اصلاح نه کوي خو کنځلې او ډایرکټ کنځلې او خیران به شي. بس پښتنو ته خو دا دوام شوی ده چې د مور خور کنځلو کې دوی ډګري اخیستی دی بلکې ایوارډ اخیستی، خو دوی ته کله هم داسې په نظر رانه چې یوټیلیټي سټور مخې ته دا زنانه ذلیله کېږي او دا دیکې خوري په دې اوړو کې چې دا زنانه کمې ذلیله شوې، دوی نه دا برقې پرېوتلې، په احساس پروګرام کې چې دې زنانو کمې بېعزتۍ وشوې، دا دوی ته په نظر نه راځي. په نادرا کې، په پاسپورټ کې، په نورو محکمو کې روزاني حساب سره دا لوی لوی قطارونه دا هم دې خلکو ته په نظر نه راځي. خو علب خان شیرپو فاونډیشن ورته په نظر راځي او ډېر خلک وایي چې یاره غل او ده او هغه. علب خان شیرپو الحمدلله د کلونو راسې دا کار کوي او دغه تنقید پرې روان دی او دې وخت کې په هوا کې بله ډیوه وړل ډېر په سخت وخت کې د غریبو مدد کوي، چونکې ډېر ګران کار دی. او چې کله موږ وایو چې دا ډېر ګران کار دی نو ډېر خلک وایي پرېږده که نه. نو زه هغې خلکو ته دا وایم چې تا ماله سره لیږلي دي، خو تا ماله دې روجه کې سره لیږلي دا کم خلک چې یا کنځلې کوي یا تنقید کوي یا ورسره نن د دې خویندو میاندو ډېر فکر شوی دی نو دوی په خپل کور نظر وساتي. د دې خویندو میاندو چې په دې پښتونخوا کې کومه بېعزتي کېږي د دې زنانه ذاته، نو دا تاسو ته په نظر نه راځي. خو د پی ټي آی په حکومت کې ورسره وشوله او هغه په دې پی ډي ایم کې ورسره وشوله، نه په سیلاب کې د دې خلکو کورونه یوړل. صوبایي حکومت د پی ټي آی چاله بستره قدرې ورنکړه، هغه ټیم کې هم دوی د تصویر خلاف. بیا دا نور خلک چې تپوس ترې ولې کې یاره دې کې خو زما رشته داره وه، دې کې خو دا وه، دې کې خو دا وه. نو چې ستا رشته داره وه پکې او ستا پېژنګلو وه پکې نو راځه ما سره نن خبرو که او د کور دا خرچه ورته وغورځوه. زما له ویډیو څه ډالر نه ګټي او نه زه د دې فیسبوک ته ناست یم او نه یوټیوب ته ناست یم چې ما له ویوز و لایک، زما بس ویډیو کول دي، په پیجونه اچول دي. نور خلک یم چې یو سیسټم دی روان دی، ټول ټال یې 100,000 کسان هم نه ګوري، ولې چې دې وخت کې زما پیجونه څه خلکو راپورټ کړي دي او زما چې کوم 17 لاک فالوور پیج و بند شوی دی. دغه شانتې په یوټیوب کې زما 3 لاک فالوور دی او په 3 لاک کې ما ته 1 روپۍ نه راځي، همدې خلکو رپورټ کړی دی. خو ما خپل کار نه پرېښید او نه یې پرېږدم، ما تر مرګه پورې به انشاءالله علب خان شیرپو د دغه غریبو بې وسه بې وزله خلکو مدد کوي. او دا کومې خویندې میاندې چې دلته راځي د کلونو داسې راځي، دوی به کورونو ته هم ځي، کورونو کې به د دې ځای یو میسیج وموړي چې یاره موږ علب خان سره میلو شو، علب خان د کمې قبیلې دی، کم سوچ والا دی. نو الحمدلله دوی سره زما یو رشته د مور او د خور او د کور په 400 کې هر کور کې الحمدلله دعاګانې راته کېږي او د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې وخت کې کار روان دی. ټکه پکه کو تر دې چې موږ سیاسي فیصله کړې ده او موږ وایو چې اوس په غټه سطح باندې خو هم د خلکو له یو انصاف ورکو په دې ادارو کې
او وښایو چې یاره مینتوب څه ته وایي او د قام خدمت څنګه وي، ولې چې دا سټیمنا غواړي، جذبه غواړي، دا تنقید برداشت کول غواړي. او دا همدغه شانتې خلکو سره مقابله کول دي. او دا کم خلکه دې سره سړی مقابله نشي کولی. دې وخت کې د پښتونخوا صحافیان د 400 په دې او یا د پښتونخوا په دې کرپشن باندې ولې خاموشه دي؟ دې کنځلو په وجه باندې خاموشه دي چې هغوی نه روزي. خو الحمدلله موږ دې ته غاړه ښودلې ده او خپله خبره ښه په جار کوو، نه چا نه یریږو، نه چا نه شرمېږو، ولې چې بره د الله کیمره لګېدلې ده. الله پاک هم ویني. بېګا سبا د دې دنیا نه تګ دی او موږ وو چې د ایمان سره لاړ شو، د مضبوط کامل ایمان سره لاړ شو. نور خلک به څه وایي؟ نو د خلکو کار دا دی، موږ دا وو چې الله به څه وایي. او ټولو خلکو ته مې دا خواست دی چې تاسو سوچ وکړئ چې الله به څه وایي. نور الله پاک فیصلې په نیتونو کوي، په اخلاص کوي، په نیت کوي، چې د یو انسان د زړه نه، د نیت نه او د اخلاص نه څومره پورې خبر دي. ډېر خلک موږ ته مثالونه راکوي او ډېر خلک مشورې راکوي. موږ ډېر په کمو وسایلو کې لګیا یو، موږ سره هغه شان وسایل شته دی نه، او هغه د دغه سیاست په وجه باندې، د صحافت په وجه باندې موږ د تنقید نشانه جوړ شوي. بیا خلک چې کوم دی په سیاسي لحاظ سره خو امداد هم کوي، نو په مخ مروت باندې کوي، چېرې دا خو د دې پارټۍ سره دی، دا خو د دې پارټۍ سره دی، دا دې پارټۍ خلاف دی، دا خو دا دی، دغه دی. دغه خلک هم د خپل ځان سره سوچ وکړي چې تاسو امداد رالېږئ په کم سوچ رالېږئ او چارې رالېږئ. الحمدلله ډېر تنقید وشو. او د کم وخت نه طاهر خان د وختو نه د هغه ټیم نه دا سیسټم را روان دی او دا په دې دغه باندې او هره روجه کې چې کوم دی نو داسې خلک روزي چې څه ویډیو داسې متنازع کي. خو نه د چا نه تمه کوم، نه په چې احسان کوم، نه د چې احسان اخلم، نه چا نه غواړم چې ما ته رولېږي. کم خلک چې رالېږي زما په سر باندې پیټې کېږدي، ما باندې یو بوج دغه کي، ځکه چې ما سره به د خپل انصاف کېږي، تپوس پر نه کېږي. کومو خلکو چې رالېږلي دي هغوی له به الله پاک د هغې اجر ورکوي. نو زه پردی ګناه نه اخلم. بغیر کیمرې نه دلته کې رنګ رنګ خلک راځي، موږ هغې خلکو ته ډېر ترجیح ورکوو چې کومه کونډه ده یا د چا ماشومان یتیمان دي د ګټې وټې سکوني. زما ترجیح کې ړومبې وي، دویم ورپسې بیا نور خلکه راځي. دې وخت کې زه الیکشن کوم، ډېر خلک داسې رالل، زه ورته یم صاحبه په مټو مضبوطې د دې خلکو وخت دی، تاله نه در کوم. اجتماعي سوچ به کوو، انفرادي سوچ نه به وځو. نو تاسو چې کومې خبرې کوئ نو زه به تاسو ته دا ووایم چې ځان ګناهګاروئ. سوچ وکړئ خو دا موږ د اسلام نه ډېر لرې یو، د دین نه ډېر لرې یو. موږ کې منافقت دی، موږ کې چې کوم دی نو خوشامدي ده، موږ کې انفرادي سوچ دی. موږ به دلته مونځ هم کوو او دلته به هغه کار کوو چې هغه اسلام ته کې جایز نه دي. نو دغه څو خبرې مې کول غوښتل. ایوب خان شیرپو ویلبر فاونډیشن سره چې څوک مدد کوي هغه خپل اعتماد باندې کوي او هغوی له الحمدلله په هر ځای کې باور ورکوو چې پر ورځ په قیامت خو او په دې دنیا باندې خو ستاسو ذمهوار یو. الحمدلله موږ سره ټیم دی، کارکنان دي را سره، او خدای پاک راله د همت دا جذبه را کړې ده. او خو خدای مې په نور څه بخي او نه بخي، خو په دې تنقید او په دې کنځلو او په دې ردو بدو دا کم د تیرو شپږ کالو نه چې دا کم سیسټم وچلېده، خو په یوټیوب باندې وګورئ نو بس خلک ایوب خان شیرپو نشانه کوي او خدای کې کوي دې کې کوي. بېله خبره چې دلته سایبر کرایم اداره د خپل کار نه کوي، یو سړی به ما ثابتوي نو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی خبره کوي. دلته د عدالتونو نظام خو تاسو وکته څنګه روان دی. نو سیسټم او نظام ډېر د ګډوډۍ ښکار دی. انصاف پکې شته دی، نو خو انصاف نو مجال شته، خو خلکو بغیر دلیله بغیر منطقه خبره کړې وه. هر سړی په کمره ناست یا په کور کې ناست وي، ټنګ کنځلې، لکه ټوله ورځ د روژه ونیوله او ته په دې روژه کې دا کنځلې کوې د خدای تعالی بنده. نور زه انجوای کومه، خو څوک وایي چې ایوب خان ته به په دې باندې څه دوک رسي نو هېڅ قسمه داسې دغه نه راځي، ځکه چې د الحمدلله د خپل رب نه ډېر لوی احسانات دي را باندې، او الله هم د ایمان سره دې دنیا نه بوځي. او دا سم چې وکړل نو تاریخ هم راقم که انشاءالله داسې بچانی کړي. نن چیلنج سره وایم چې په دې دغه کې څه د 21 لاک نه د زیاتو غړي او غوړه ما تقسیم کړل. دا چې اولې پکې وروستو خبره ده، دا نورې ویډیوګانې تاسو ته په نظر نه راځي. په سوونو ما فیملي بنسپتي ورکړل، په سوونو دغه شانتې وړه
دغه شانتې وچه سودا، دغه شانتې ګوتی غوړي. دا نظام الله پاک چلی، نه زه چلوم نه تاسو چلوئ، او نه د چا نه تمه کوو. څوک رالیږي ډېر ښه، نه رالیږي ډېره ښه. او کنځلې کوئ ستاسو کار دی. او نور زما چې کوم کار دی، زه چا په مشورو نه چلم، خپل ضمیر ته تابع یم او خپل رب ته جوابدeh یم. رب به رانه تپوس کوي. 2.5 ګزه ځای وینم چې ځم به ورته، هغې کې به رانه پوښتنه کېږي. دغه زمونږ اخرنۍ ارامګاه ده، بل ارامګاه نشته ده. فاني دنیا ده، څو ورځې دی په دې ځای روانې 24 نن سبا خو مرګونه چرګوټي مرګ اسان دی، ګران دی، او د انسان مرګ خو اسان شوی دی. دا خواړه دغه شته دی، دا هر څه پاتې دي، دا بینک بیلنس پیسې دغه څیز یم دغه، او خوشحاله یم. پړه مې سارمان نشته. د دې دنیا نه چې ځم انشاءالله ځان سره به عمل وړم، کردار به مې پاتې کېږي. او ډېر خلک خو دغه وایي چې زنانو شرم او ده واغه، مړه په خپل کور نظر وساتئ، په خپل ګریوان کې سر ښکته، خپل لږ ځان سره سوچ وکړئ. د زنانو دا ضلالت څونه روان دی، په دې باندې لږه نظر ثاني وکړئ چې په دې څونه ادارو کې په کوم انداز کې ورته خوراکي توکي سرکار ورکوي.